بسم الله الرحمن الرحیم. تر ګور تر مخه زه ټولو مسلمانانو ته او ټول علماء دیوبند او دغه متبعین ته دا مبارکي وایم چې نن یو باطل هغه سرنګون سو او اهل حق چې کم دي هغه الحمدلله نن سربلند دي، او باطل چې کومې د دروغو دعوې کړي ولې هر وخت هغه نن ټولې رسوا سولې، او د ده کردار و اخلاقو د ټولې دنیا نن ویلدلې چې بد اخلاقه بد زبانه اور د علماء کرامو ګستاخه سړی دی. دا د نبی علیه السلام د میلاد په نامه باندې بدعاتو او د دین تخریب کوي. دا سړی تاسو به د دغه ډېر خبرې چې پخوا یې زموږ خلاف کولې چې دا زما سره کښېني نه، دا زما سره ناسته نه کوي، دا د مناظرې څخه غورځي. نو تاسو ته به هغه مجلس نن ډېر ښه سر په خلاص شوي چې موږ دغه ناسته ولې نه کوله د سره. زموږ په دا موقف دی د هغه اولې ورځې څخه چې دا سړی دا مناظر نه دی، دا د مناظرې په نامه باندې دا مکابر دی، دا مجادل دی، دا د مناظرې د توري څخه ناخبر انسان دی، د مناظره په الف په ب هم نه پوهېږي. نو ځکه موږ چې کوم دی هغه دا پالتو مجلسونه پالتو بحثونه دا د سره پرېښول. دی لګیا و خپل بړاس به ایستلې تر ډېره وخته پورې زموږ د علماو د مشرانو د استادانو بې عزتي او بې ادبي یې کولې هر وخت. خو الحمدلله د هغو ازار نن دا دی ووهي چې یوار د مفتي ندیم صاحب حفظه الله مخ ته رسوا سولو، هغه بیا دا اوس بیا کلیپس یې کړی ولو، بیا چیلنج ور کړی و چې ته راغلی راسه یوار ما سره کښېنه. نو که په دې کې غیرت و نو اوس دې بیا د هغه سره یې ور کښېني. او بیا د شیخ رحیم الله صاحب سره دا مجلس شروع ولو. نو تاسو وکتل چې دغه د یو چا سره د اختلاف مقصد خو دا نه وي چې د هغه بې عزتي و بد اخلاق، د هغه سره بد اخلاقي کوه، د هغه بې عزتي کوه، یعنې د هغه کردار کشایي کوه، په بدو الفاظو په بدو القابو یادوه. دا ټول د ده ملګري وګوره، څوک کوکریان وایي، څوک چیش وایي، څوک څه وایي. دا ګروپو کې موږ دا شان وینو او موږ ته خلک راست دی چې دا وګوره دا څه الفاظ استعمالوي. نو دا چیش سلو دا ګوره د دین په نامه باندې بېدیني خوري دا سړی، د سنت په نامه باندې دا بدعت خوري، او دا سړی چې کوم د توحید په نامه باندې شرک خوري، او د علماو د عزت په نامه باندې د علماو بې عزتي کوي. نو دلته د علماء دیوبند په نامه باندې دا فتنه خوروله. الحمدلله په هغه وخت کې د ځان ترجمان د دیوبند بلې او د دیوبند په نامه باندې ته مناظرې کولې. او نو الحمدلله موږ چې کوم دی هغه د دغه دجل او پرې باندې چې څه وخت خبر سلو نو موږ د ده خلاف کار شروع کړي. الحمدلله د جهد مسلسل روان ورو چې بیا دی دغه د دیوبند مرکزي مناظرین لکه شیخ رحیم الله صاحب او مفتي ندیم صاحب د هغو منګول ته ورلی، او هغو چې کوم دي هغو هم د ده کلک اپریشن وکړي. په دواړو مناظرو کې ده ته ښه کلکه رسوایي ورسېدله. ده په دا دواړو مجلسو کې سوا د علماو د ګستاخیو د بې ادبیو د علماء دیوبند خلاف د نفرت پھیلاولو سوا بل څه نه دي کړي. نو نن شیخ رحیم الله صاحب سره چې د کوم مجلس و الحمدلله اختتام پذیر سلو، چې کوم سالسین شپږ اووه سالسین و د دې کې دا ټولو دا فیصله وکړه چې دا سړی چې کوم دا د مناظرې د آدابو د اخلاقو څخه دی ناواقف سړی دی. هغو ټولو دا چې کوم آدابو ښوولي وو، کوم دغه یې ښوولي چې دا چمونه به نه کوې، دا چمونه به نه کوې، دا چمونه به نه کوې. که چیر دا چم تا وکړي دغه مقصد دا دی چې ته د مناظرې څخه غورځې او دا به ستا د شکست دلیل وي. او دغه باوجود دی راولاړ سلو د دې ځای چې کلي و زه مناظرې لره په میډیا یې شایع کړه خبره. سالسین ورته ویلي وو چې ته د مناظرې دپاره مه راځه، مناظرې ټیم موږ درته ټاکو. لیکن دغه باوجود دا سړی رالی پر میډیا باندې دا خبرې کولې چې زه مناظرې دپاره ورځم، کتابونه مې راخیستي، په هر جلسه کې به دغه خبرې کولې. او بیا چې کوم دی هغه د مقابل فریق خلاف یعنی شیخ رحیم الله صاحب خلاف به داسې کنایات دي، داسې الفاظ، داسې گفتگو کوله چې په هغه باندې به دا ثابتېدل چې دا سړی چې کوم دی دا چیز دا ګستاخ رسول دی، دا د نبی علیه السلام بې ادبي کوي، د نبی علیه السلام بې عزتي کوي. دا الفاظ به ده ویل.
نو موږ د خپل ځان ته دا نسبت کوي چې موږ د نبي علیه اسلام د حرمت او د عزت دپاره لګیا یو، دا خلک د نبي علیه اسلام د ګستاخۍ دپاره لګیا دي. نو الحمدلله نن ثالثین چې په هغه کې د عقیدې خلک هم موجود وو، هغه پر دا نتیجه ورسېدل چې دا سړی چې کوم دی هغه مناظر نه دی، دا هسې مازې یو ډرامه کوي. او دا خبره تقریبا 2020 کې ما د یو ملګري سره کړې وله. په هغه وخت کې ما دا ورته ویل ما د جناب عبدالخالق صاحب چې کوم دی دا مناظر نه دی، دا ډرامه باز دی دا. نو دا خبره موږ په د ډېر وخت څخه کوله، الحمدلله نن خبره هم ثابته شوله. نو موږ چې د خلاف کوم خبره کړې وه چې دا صیفي دی، الحمدلله دا خبره هم دا ثابته شوله چې په افغانستان کې په دې علاقه کې او په سرحد کې د ده استقبالونه چا وکړو، د ده نمایندګان څوک ولو، د ده دفاع چا کوله، دی د چا دفاع کوي. او دی په تقریرو کې دغه علی الاعلان وایي چې غلام حضرت نظریات چې کوم دي هغه زموږ نظریات دي. نو د یو خبرې وضاحت زه دا هم کوم چې موږ چې عبدالخالق ته صیفي یا بریلوي وایو، دا په دې وجه نه چې دی د پیر سیف الرحمن مرید دی، په دا وجه باندې قطعا موږ نه دی ورته ویلي چې دی د هغه مرید دی، موږ په ده دروغ تړو. موږ صیفي و هغه ته وایي چې څوک د پیر سیف الرحمن یا د هغه د شاګردانو د هغه د مریدانو نظریات لري، د هغو ترویج کوي، د هغو سره اتفاق لري. موږ په دغه بنیاد باندې چاته صیفي وایو. بریلوی په دې وجه نه وایي چې د احمد رضا خان زوی دی یا د احمد رضا خان سره بیعت کړی یا هغه سره سبق ویلی دی. بریلوی چې موږ چاته وایو په دې بنیاد باندې وایي چې د احمد رضا خان او د ده د جماعت د بریلویانو چې کم نظریات دي، څوک هغه نظریات خپلې کړي، دا ته موږ بریلوی وایو. نو دغه جناب ته موږ صیفي و بریلوي په دې وجه وایو چې د پیر سیف الرحمن او د غلام حضرت او دا رقم د احمد رضا خان او د هغه د جماعت نظریات یې د خپلې کړي دي، په دې بنیاد باندې صیفي بریلوي دي. په دې وجه باندې نه دی چې د هغو سره د بیعت کړی دي، د بیعت خبره قطعا موږ نه ده کړې. او بل خبره چې موږ ویل دا ډرامه بازي مناظر نه دي، د مناظرې په نامه باندې دی مجادله او مکابره کوي. نو دا خو تاسو ته ښه اوس واضحه شوله. نو زموږ د ناستې مجلس زه صرف پر دغه چې موږ یې نه کوو هغه دغه وجوهات ولو. نو ځکه بعضې چې کوم دی هغه یې لنډ رانیسي، بعضې په وروسته باندې رانیسي. نو موږ چې کوم دی ژر نه راونیوئ، په دې وجه باندې چې دی نور رسوا سي، په هغه کې زموږ حکمت دا وولو. نو اوس په اخر کې زه شیخ رحیم الله حقاني صاحب ته ډېره مبارکي وایم چې الله پاک د دین د دغه سربلندۍ او د دین د حفاظت د یو سبب وګرځوي او دغه باطل په رسوایۍ کې د اهم کردار ولو. الله پاک د ده د علم او د ده په مال او د ده په اولاد کې برکت واچي. الله پاک د هر شر څخه محفوظ کړي.